سهیل اسد صاحب شروعات هم د چرته نه کړی آیا دا د فلم نم سټارټ اغشتو آیا د ډرامې نم سټارټ اغشتو کو د سټیج نم اغشته دی او دی فیلډ ته څنګه راغله عموما آرټسټانو چې کله راځي نو وی دا بندیشونه دي فیملی او دا نو تاسو څنګه راغله زه جی زموږ د والد صاحب یو دوست و خدای دې وبخي اف آر قریشي ادر یو ریډیو آرټسټ او موږ تلو یو ځای ته چېرته یو مړه شوی هغې دعا دپاره نو هغې زما په ګاډي کې خپل یو کیسټ ولګول نو هغې تقریبا په هغه وخت کې څه شپېتو کالو نه زیات د هغې عمر و نو هغې د بهادر شاه ظفر یو کردار کول نو ما هغه اډیو اورېدو او کله چې ما هغوی ته کتل نو زما یقین نه راتلل نو زما د ډېر زیات شوق پیدا شو چې یاره زه هم په دې فیلډ کې راشم نو زما سټارټ د ریډیو نه بیسیکلی اچھا ریډیو نه شو 1990 کې چې کوم دی نو زه ایز ا اناونسر او ډراما آرټسټ او بیا مې ریډیو کې ډېر زیات ایز ا ډیوټي افیسر ډېر کارونه تقریبا یو کال مې ریډیو کې کار وکړو ریډیو والا خلکو زه بیا ټي وي ته واستولم هلته مې کار وکړو لږ کار نه پس چې کوم دی په ټي وي کې تاسو ته دا خبره کوم چې زما فرست انټری چې ایز ا ایکسټرا آرټسټ وه او دا داسې وه چې هغې ما له دومره انرژي راکړې وه چې کوم ټایم ما یو ورکوټ یې غوندې لاین وویلو نو هغه پروډوسر صاحب جهان صاحب سهیل صاحب نو هغې ما ته وویل چې یاره بچې ډېره ده نو هغې نه پس بیا یو سین بیا دوه سین او جي او همغې د وجې بیا زه ټي وي والا بیا زه واستولم اسلام آباد ټي وي ته ایز ا لایو اینکر روشن پاکستان مستنصر حسین تارړ چې پاسېدو نو دویم تن پکې زه وم چې بیا کې زه کېناستم سیزن 2 چې ورته موږ جی او هغې نه پس چې بیا اسلام آباد نه زه چاره وغوښتم د فلم انډسټرۍ دپاره نو همدغه رنګې دا سلسله چلېدو او دغه رنګې او زه چا رایسار کړی نه یم جی بلکې په اینکرینګ کې به تاسو د بیسټ اینکر ایوارډ پاکستان ټلویزیون نه وین کړی دی جی ایز ا لایو اینکر چې کوم دی 2006 کې ما ته دوی دا ایوارډ راکړل ولې چې د پاکستان ټلویزیون آلموسټ چې څومره لوکل او د نیټورک ټرانسمیشنز چې وو نو هغه هغوی ډېره مننه ډېره شکریه چې په ما یې کړي دي جی ډېر نو د هغې د وجې دا هر څه چې کوم دی دا زه به دا خبره کوم چې دا د ریډیو د وجې بیسیکلی ریډیو تاسو ته د خبرو چل ښیي سلیقه درته ښیي پاس ټې ډېر زیاته جي او موږ چې کوم خلکو کې کار وکړو په وړومبنیو ورځو کې نو دا هغه خلکو چې ډېر سټریک خلک وو نن سبا خو بیا هم لږ مارجن پکې وي خو هغوی خلکو سره مارجن خبره نه ته به 100 and above رزلټ به ورکړې نو د هغوی د وجې زه بیا په دې ټولو میډیا کې ریډیو ټي وي فلم سټیج کې وچلېدم او تر اوسه پورې چې زما پکې تاسو چې وایي چې ټټر مې یخېږي که نه جي د ریډیو په ډرامه کې واو ښه یو بل کوېسچن آیا د سهیل اسد د اواز چې دی دا د ډے ون نه داسې و که نه په ریډیو کې هغه وایي که نه بیس والا اواز پکار وي آیا دا بیس جوړ شو داسې هغه تھرو آوټ روان دی که نه دا د پیدایشي داسې و دا جي بیسیکلی د ځینو خلکو شعرو نه داسې وي خو بیسیکلی دا ستاسو چې ورو عمر زیاتېږي نو هغې سره هم چې کوم دی دا ستاسو چې کوم دی یو میچورټي راځي په اواز کې بیس کې راځي نو ریډیو کې دا هم چل وه چې هغوی به چې کله موږ ته ویل چې بلکل ته 18 کالو الګ پرفارمنس وکړه زموږ اواز به بیا هلته څه بل رنګ نو دا هر څه چې کوم دی دا ریډیو د وجې او بیا اټومیټیکلی تاسو چې کوم یو فیلډ کې زیات کار کوئ خوښوئ نو د هغې چې کوم دی هغه یو انفلوئنس چې کوم دی یو اثر چې کوم دی په تاسو پرېوځي بیا زیات وي بیا زیات وي جي د فلم خبره به هم کوو چې فلم ته بیا فرسټ کم فلم د ستاسو څنګه لاړې جي